الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. سید رضا سنجو ټي وي سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. قدرمندو نن یو 50 ورځې وړاندې دلته یو احتجاج شروع دی. الله تر اوسه هغوی ته خپل حساب نه میلاویږي، څه انصاف ورته نه میلاویږي. د فاټه چې کوم خلک دي دا راجمع شوي دي، هغوی چې کوم حقوق دي هغوی ته نه میلاویږي. مفتي صاحب را سره موجود دی، دوی سره د هغوی حقوق چې کوم انصاف دی هغې حوالې سره خبرې اترې کوم. مفتي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. زه د سنجو ټي وي د هغې ملګرو شکریا ادا کوم چې زموږ د قبایلو زبان جوړیږي او زموږ آواز دنیا ته رسوي. دې کې شک نشته چې زموږ قبایل نن د انتهایی د تباهۍ په دهانې باندې دي، بلکې تباهۍ کې او په د تباهۍ په سیلاب کې غرق دي. لکه څنګه به خان صاحب دا مخکې خبره کوله چې دا سونامي ده، دا به هر څه لاهو کوي. قبایل خو یقینا لاهو کړو، اگر چې ټول پاکستان په لاهو کېدلو طرف باندې روان ده. نن صاحب که د قبایلو کم قربانیانې دي ملک دپاره هغوی ته وګورو، قبایلو سره چې کم کار کېږي نن په دې نن سبا دور کې دې حوالې سره څه ویل غواړې؟ زه چې دا وایم چې دوی غدارانو زموږ د وطن د ازادۍ د تحریکونو نه چې کوم زموږ اکابرو کردار ادا کړی ده، هغې نه چونکې انګریز په سترګو کې ازغی و هغې زمانې کې او نن هم دا د زموږ حکومت زموږ ادارې دا د بین الاقوامي اسټبلیشمنټ د ټټوانو کردار ادا کوي او د هغې په نتیجه کې زموږ قبایل دوی مزید د ظلم شکار جوړوي. هلته د ظلم چکۍ شکار دي. نن ګوره هلته ټارګټ کیلنګ شروع ده. ولې؟ ځکه ما خسدارو نه زما لیویزو نه خپل حق واخیستلی. دا خسدار هغه خلک دي چې دوی د وړاندې نه پاکستان همیشه دپاره ډیفینس کړی ده، سیکورټي ورکړې ده، تحفظ یې کړی ده او د وطن بېلوثه سپایانو نو دوی ته چې دا سزا میلاویږي زه د دې غندنه کوم. او ما سره دا سټوډنټان به دا ماشومان زما مستقبل دی، دا دوی ته د کرونا بهانې کوي او دوی پرموشن نه کیږي. ولې؟ د دوی کال تا ضایع که انلاین نظام ولې نشته ده. زما ټول پښتون بیلټ سره بالخصوص امتیازي سلوک ده، خو قبایلو سره ډېر زیات ده چې زما په قبایلو کې تر اوسه پورې هلته نیټ کار نه کوي، هلته تر اوسه پورې زما د نیټ نظام نشته ده، سهولتونه نشته ده، آنلاین سیسټم به څرنګې هلته څوک کلاس فالو کړي. نو په دې حواله وزیرستان چې کومې قربانیانې دي یا د اورکزۍ چې کومې قربانیانې دي، د آل فاټه چې کومې قربانیانې دي، هغوی سره لا تر اوسه پورې انصاف نه میلاویږي او میلاو نه دی شوی ورته. اعلی چارواکو نه څه اپیل کوې، څه غواړې؟ زه اپیل به له دې ظالمانو نه مزید څه وکړو. موږ خو د ژبې زیاته اوچې شوې، دا زموږ کورونه وران سو، زموږ دکانونه وران سو، زما دنیا خلک لاپته دي، زما دنیا قبایل وګړي شهیدان سو، زما بچي شهیدان سو. اوسه پورې میندې جاړي چې زما بچی به کله واپس رادرومي، ما ته به کله انصاف میلاویږي. دوی خو موږ سره وعدې کړې وې چې د انضمام نه بعد به تاسو ته تمام انصافونه میلاویږي. د انضمام نه بعد یو قانون په قبایلو کې نشته. دا زه د دوی حیران یم په دې خبرې چې تاسو اوس د دوی EDP وګورئ، د ټول فاټه دپاره د انصاف د ادارو دپاره صرف 20 लाख روپۍ مختص کړي دي، حالانکه دا په 20 ارب باندې نه جوړیږي. دا د دې حکومت د ظلم او د جبر کردار د قبایلو سره. نو قبایلو سره دوی کوم سلوک کوي، سوتیلی ما سلوک کوي. نو موږ د دې غندنه کوو او موږ دا ضرور وایو چې دا موږ سره دا ظلم بد کوي که کورني قبایل به مجبور شي په دې خبرې باندې چې د ستاسو دا محلونو ته به داسې اور لګوي لکه تا چې زما محلونو ته اور لګولی. مفتي صاحب دا موجوده چې کوم حکومت ته دا دعوه کوي چې موږ نوی پاکستان جوړ موږ په دې نوي پاکستان کې فاټه ته خپل انصاف نه میلاویږي. اعلی چارواکو ته څه پیغام ته غواړې، څه اپیل ته کوې؟ نوی پاکستان دې ته ویلی شي چې په تاریخ کې ما اول وار د مسیحای قوم د ډاکټرانو ویډیو ولیدلې. دا په پاکستان کې چېرته مخکې نه وي سوي چې په ډاکټرانو باندې انزوګیس چلېدلی، په ډاکټرانو ویډیو توی سوي. صحافیان ذلیل سو په دغه حکومت کې، خپله پولیس وال ذلیل سو، په دې اسپتالونو تباه و برباد سو، تعلیمي ادارې تباه و برباد سوې. کرونا په وجه باندې په ټوله دنیا کې تعلیم نه ده بند، صرف په پاکستان کې تعلیمي ادارې بند کړې. دا ولې؟ ځکه چې هغه PDM نه یریږي. دا حکومت انتهایی بېساکیو باندې ولاړ ده. نن په دغه حالاتو کې دا چې د ټولې دنیا نه زیاتې قرضې په تاریخ کې دوی واخیستلې، ټولې یې وخوړلې. موجوده حکومت نه مطمئن نه پاکستان دغه حکومت له سره دې ته زه حکومت ویل دې ته ما خیال دا زیاتی ده. دا حکومت دی نه، دا خو راجواړه دی، دا خو ځنګلي یو نظام دی. دې ته به څوک حکومت ووایي؟ دې کې څه شي؟
د حکومت یو کردار دی. عمران خان چې دلته راغلی د ما د ای پی ایس سکول چې کوم ماشومانو پلاران وو میندې راغلي هغې ته وتې زه به دعا ورته کوم زه نور څه نشم کولی. ته جنید بغدادي چې زما ته دعاګانې کوي ظالم بچیه تا خو زه پیژنم ستا هغه ټول کردار د امریکې پیژنم او دغه د مصنوعي بچو کردار دې پیژنم. ته زما بچو ته دعاګانې کوي ته څه کردار ادا کړه که نه استعفا وکړه. مزید د حکومت نور چې کوم ټایم پاتې شوی دی څه پیغام ورکول غواړم؟ مزید موږ دا وایو چې زر تر زره مستعفي سي او ورک سي دا به بهترین حل وي. ټیک شه مفتي صاحب ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ضلع مومند د خیبر او د باجوړ ځوانان مشران هغه د 1972 نه چې کوم د پاکستان د تکمیل لپاره نوکرینې کولي هغه په 2008 کې برطرفه شوي دي او موږ د نه 52 ورځو نه دلته د صوبایي اسمبلۍ مخې ته ناست دي. او د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې حکومت دې زموږ دا 600 لیویس خاصدار چې کوم دي کوم چې تکمیل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي دا دې بحال کړي. او حکومت چې کومه وعده کړې ده چې 1 کروڑ نوکرینې به زه ټول پاکستان له ورکوم موږ حکومت ته ډېرې زیاتې ستونزې نه لټوو او دا ورته وایي چې تا 1 کروڑ نوکرینو کې دا 600 نوکرینې زما د دې لیویس خاصدار راکړه ما بحال کړي چې زه کور ته ځم. الله تر اوسه پورې د پاسه 50 ورځې پوره کېږي دلته څوک راغلي ته که نه؟ زموږ سره د حکومت کمیټې چې کومه ده هغه راسه جرګه مرکه کوي خو حکومت کمیټې چې کومه ده هغه د سستۍ شکار ده او هغوی چې کوم دی زموږ دپاره ډېر زیات سنجیده نه دي چونکې زموږ تعداد کم دی همدغه وجه ده. خو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې زموږ تعداد ته مه ګوري دا پوره غټ قومونه ناست دي دا غټې قبیلې لري خو موږ چې کوم دی پسمانده خلک زموږ سره دومره وسایل نشته چې موږ ټول قبایل راولو دلته کېنو. زموږ دا کم 600 کسان 50 ورځو کې تاسو ته څه انصاف میلاو نه شو مزید مخکې څه سوچ هم شته کېنی به نه کوزی به کوي؟ فی الحال خو زموږ د دوی نه څه امید نشته دی او موږ خپل یو ټایم ټیبل ټاکلی دی. موږ پلان ای چې کوم دی هغه به ډېر زر ختم شي. پلان بی چې زموږ کوم دی هغه به بیا موږ روډ بندو بلایسار مخې ته به کینو او د وزیر اعلی او د گورنر هاوس مخې ته به کینو خپل احتجاج چې کوم دی هغه به پلان بی کې موږ بدلو. د خیر چې تاسو راغلی و موږ د غږ د اوچتېدو لپاره راغلی نن موږ 52 ورځ ده چې دلته ناست یو په دا کې موږ له حکومت قسم چارواکي راغلي دي خو لکه موږ د غږ یې مخکې داسې په رښتیا الفاظو کې نه دی رسولی بس هسې دروغو وعدې راسره وکړي په اخبار کې مې اشتهار ویل کړي چې تاسو لپاره موږ کمیټي جوړه کړه موږ چې ته یې وویل چې تاسو خپل درخواستونه جمع کړئ د ضلعې په سطحه موږ ورته هغه جمع کړل او هغې د باوجود هم موږ په هغه خبره باندې نه موږ پکې ورغلو خو لکه څه عمل در عمل پې باندې نه کېږي. دویم خبره موږ دا ده چې موږ د دغه وجې نه موږ چې څومره ضلعي وي 3 ضلعي وي موږ د پولیو نه بایکاټ کړی دی په دې کې صرف د خیبر والا کړی دی را روان دغه لا کم چې پولیو مې هم وي نه پاکې لکه موږ دا 3 وړه سره پې متفق شوي یو 3 وړه به پولیو نه بایکاټ کوو. خبره به تر هغې پورې موږ دا بایکاټ نه ختموو چې دا خبره د موږ حل شوې نه وي او دا خبره یې د موږ څخه په رښتیاو الفاظو کې بدله کړې نه وي. زما تعلق د ضلع مومند سره دی. موږ د 52 ورځو د ضلع مومند او د خیبر او د باجوړ والا ملګري دلته ناست دي. دا هغه لیوي خاصدار دي چې اکثر چې دی کې 72 کې برتي شوي 2009 پورې دوی ډیوټي وکړله. بیا 2009 نه بعد حالات زموږ د علاقې خراب شو هلته چې کوم افسیار قانون و د هغې د لاندې زموږ تنخواګانې معطل شوې چې تر څو امن بحال شوی نه هغې پورې تاسو ته تنخواګانې نشي میلاوېدی. نو زموږ دې ملګرو 8 میاشتې 10 میاشتې چا 9 میاشتې بغیر د تنخوا نه ډیوټي وکړه بیا چې دوی مایوسه شو چې یاره تنخوا موږ ته نشي میلاوېدی او حالات هم خراب شو د دوی زندګي او دوی د خاندانونو زندګي یقیني خطره کې شوله. الله چارواکو نه غواړي چې د لیویس چې کوم برخاست شوي وي دا دې بیا په ډیوټي دوی ته میلاو کړی شي؟ دا جی دا دې بېرته دوی دې خاصدار دې بېرته بحال کړی شي بیا د هغې نه بعد دې په پولیس کې ضم شي نو پولیس کې به موږ دوی له تعلیم یافته نوجوانان ورکوو. هغه لا پولیس کې نه دي ضم شوي؟ نه جی دوی آی جی پي صاحب چې کومه دی هغه هم دا خبر کړی په میډیا هم دا خبر کېږي چې پولیس خاصدار په پولیس کې ضم شو خو لکه موږ دا ثابتو چې خاصدار خو دلته 52 ورځو نه در نه کوي هغه نه دي اخیستې شوي دي خو نوي برتي شوي ده په میډیا او په دغه باندې دا راځي چې خاصدار په پولیس کې ضم شي دا دروغ دي. اعلی چارواکو ته دا پیغام کوو چې برای راست دې راشي زموږ بادشاهان دي زموږ مشران دي په دې ځای دې زموږ نه تپوس وکړي داسې نه چې دوی کمیټي سازه کې هلته لاړ شي د غلو نه تپوس وکړي. زه متاثره شوی یم ما نه دې تپوس وکړي چې زه د هغوی چې کوم دی مطمئن کړم چې ما څه ظلم شوی دی ظلم راسه کېږي آینده دپاره یې موږ ته دا نیت دی چې ظلم ورسه وکړو. ډېره زیاته مننه. قدرمندو را سره پخوا کې موجود دی د دې چې کوم مشر دی حاجي ارباب د ده سره خبرې اترې کوم چې د 50 ورځې وړاندې دلته کومه درنه شروع شوې ده دوی ته څه انصاف میلاویږي یا نه؟ حاجي صاحب سره خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب د ستاسو چې کومه غونډه ده 50 ورځې مخکې دلته خلک راجمع شوي هغه غونډه کې دلته ناست دي شپې ورځې سبا کوي په دې یخنۍ کې په دې خو لږ رڼا واچوه. اصل کې د مونږ د درنه چې کوم بنیاد بندېدو هغه د نوکرو دوباره د بحالې دپاره دو هغه صرف په دا هیله باندې چې د مونږ څه کسان چې دي څه نه ډېر اکثریت چې دي بحال شوي دي هغه د فټه د مرجر نه مخکې کوم پولیټیکل سیسټم چې و په هغه کې بحال شوي دي او د فټه د مرجر نه بعد کوم پولیس سیسټم چې دی په هغه کې بحال شوي دي. نو اوس دغو خلکو له چې دي زبوني وعدې یقین دهانې ډېرې ورکوي
خو چونکې عملي کېږي نه د موږ سره د وزیر اعلی صاحب یعنی چیف ایگزیکټیو دی د صوبې هغه ډایرکټ یو په 31 جنوري 2020 کې راغلی و د خیبر په دوره هغه اعلان وکړلو چې د څومره معطل لیویز خصدار چې دي دا به زه بحال کوم مو بحال کړله خو چونکې تر اوسه پورې متعلقه کوم ډپارټمنټونه چې دي هغه په دا باندې څه سر بسر نه خوڅوي د 50 ورځو کې دلته څوک د راغلي که نه؟ بالکل جی کسان ډېر راغلل د موجوده حکومت نمایندګان هم راغل د صوبایي اسمبلی سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی سره داسې وایي څه چې دا مسله به حل شي که نه همداسې به پراته وي؟ اصل کې زبوني زه چې دلته کې یو ماشوم راونسم هغه مولا چې دي ډاډګرنه راکوي چې یاره د تو مسله زه حل کوم خو په حقیقي معنو کې چې دا کومه د موجوده حکومت ایم پی ایز دي یا ایم این ایز دي نو دا پریشرایز دي دا د مونږ د کومه خبره چې دو په صحیح معنو سره نه ټیک اپ کوي. موجوده حکومت نه څه اپیل څه غوښتنه کول غواړي؟ اصل کې اپیلونو باندې خو موږ ډېر ستړي شولو خو چونکې بیا هم د مونږ شهري دا حق دی جمهوري حق دی چې مونږ اپیل بار بار وکړو نو وزیر اعلی صاحب له زه خصوصي اپیل کوم چې وزیر اعلی صاحب ته هغه ورځ رویاده که په 30 جنوري 2020 کې باړې لا راغلی وې او تو دا اعلان وکړلو کل عام په چینلو باندې اوس هم شته دی په یوټیوب باندې هم شته دی چې تو وویل چې مو څومره معطل لیویز خصدار چې دي دا بحال کړله او قبایل چې دي دا د مونږ بچي شوله اول نه و بچي نو زه اوس دا اپیل کوم وزیر اعلی صاحب له چې لکه څنګه د نورو صوبې د نورو ضلعې چې دي او دا خلک بچي ګڼې مهرباني وکړه چې دا کومه زبانی ته بچي ګڼې د عملي ته بچي که د وله د خپل حقوق ورکه دا د قانون په دایره کې دي یعنی داسې نه دي چې ناجایزه مطالبه ده. ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو واورېدې د حاجي صاحب خبرې د مفتي صاحب خبرې دوی چې کومې مطالبې کوي واقعي که وګورو د قبایلو کم قربانیان وي کم محنتونه وطن دپاره د دوی چې کومې مطالبات دي بالکل په حقه باندې دي فیصله په تاسو باندې پرېږدو چې حکومت ټیک دی یا ټیک نه دی یا د کم خلک چې درنې ته راغلي دا غلط دي یا ټیک دي خپله رایه موږ سره ضرور شیر کړئ خپل قربا سعید ورکزی ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان.